زما خبره ته متوجي یې کړ خی الله رب الجلال خپل دوستانو اولیاء ته روحاني ډیوټیانې ورکړي یو مشهور محدث ابو نعیم یا ابو نعیم رحمت الله تعالی علیہ په خپل مشهور کتاب د حدیثو کې په حلیۃ الاولیاء په جلد نمبر 1 صفحه نمبر 8 او دارنګ امام دیلمی رحمه الله په مسند فردوس په جلد نمبر 2 صفحه 174 او 175 او دارنګ امام مناوی په فتح القدیر په جلد نمبر 3 کې په صفحه نمبر 461 دا روایت را نقل کړي د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہما روایت عن ابن عمر رضی الله تعالی عنہما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہما روایت دے مبارک فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي خيار امتی فی کل قرن 500 په هر صده کې با زما د امت بهترین خلق 500 کسان وي سبحان الله وسم تاسو توجه بل ځای کې سم په شوق وای سبحان الله په هر صده کې به زما د امت بهترین خلق 500 کسان وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای والابدال 40 او ابدال بسلويخ کسان وي بیا ورپسې فرمای فلل 500 ينقصون ولل 40 نه په 500 کې څه کمې واقع کیږي او نه په سلويختو کې كلما مات رجل ابدل الله من ال500 مكانه کله چې د دې سلويختو نه کوم کس وفات شي نو الله تعالی جل جلاله دغه سلويختو کسانو نه چې یو وفات شي نو الله دغه 500 کسانو نه د پځې باندې کس بدلای او بیا وادخل فی ال40 مکانهم او دې پاغ سلويختو کسانو کې داخلای د سلويختو ابدالو کې چې یو کس وفات شي د 500 کسانو نه یو راوالی د سلويختو تعداد په باندې پورا کی اوس دا ابدال چې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا د داسې صفاتو خاوندان دي يعفون عمن ظلمهم څوک چې په دوی باندې ظلم کوي هغه ته عفو کوي څوک چې په دوی ظلم کوي هغه ته دوی عفو کوي ويحسنون الى من اساء اليهم او څوک چې د دوی سره بد سلوکی کوي نو دوی هغه سره ښه سلوک کوي ويتواصون فيما آتاهم الله عز وجل او کوم رزق چې الله دوی ته ورکړی دی پاغه سره په خپل منځ کې د یو بل داد رسی کوي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دی وی دا د ګیډه د کتاب خبرې د ګیډه د کتاب نه دا د دین د کتابونو خبرې دي خو معلومه ده شو دی دا کتابونه کتل نه دي او دا یو یا دوا یا لس حدیث نه دي په سونو حدیث اوس ګوري په بل حدیث مبارک کې د نظام کائنات ترتیب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیانای چې ابو نعیم رحمت الله تعالی علیہ په حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحه 9 کې دا حدیث را نقل کړي او دارنګ دیلمی په مسند فردوس جلد نمبر 1 صفحه 187 کې را نقل کړي او
عجلونی په کشف الخفا کې په جلد نمبر 1 صفحه 25 کې دا حدیث مبارک نقل کړي. هغه حدیث مبارک داره چې حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ د دې حدیث مبارک راوي. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے مبارک فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی لی دی چې ان للہ فی الخلق 300 په مخلوق کې دا اللہ جل جلالہ 300 داسې بندگان دي. 300 قلوبهم على قلب آدم علیہ السلام چې دا غوی زړونه د آدم علیہ السلام د زړه مبارک پشانې دي. ولله تعالی فی الخلق 40 او په مخلوق کې د الله جل جلاله 40 داسې بندگان دي قلوبهم على قلب موسی علیہ السلام چې دا غوی زړونه د حضرت موسی علیہ السلام د زړه مبارک پشانې. ولله تعالی فی الخلق 7 او په مخلوق کې د الله جل جلاله و داسې بندگان دي قلوبهم علی قلب ابراهیم علیہ السلام چې دا غوی زړونه د ابراهیم علیہ السلام د زړه مبارک پشانې. ولله تعالی فی الخلق 5 او په مخلوق د الله تعالی جل جلاله کې د الله جل جلاله 15 داسې بندگان دي قلوبهم علی قلب جبرائیل علیہ السلام چې دا غي زړونه د حضرت جبرائیل علیہ السلام د زړه مبارک پشانې دي. ولله تعالی فی الخلق 3 او په مخلوق کې د الله 3 داسې بندگان دي قلوبهم علی قلب میکائیل علیہ السلام چې دا غي زړونه د حضرت میکائیل علیہ السلام د زړه مبارک پشانې. ولله تعالی فی الخلق 1 او په مخلوق د الله جل جلاله کې یو بنده داسې دی یو قلبه علی قلب اسرافیل علیہ السلام چې دا غزړه د اسرافیل علیہ السلام د زړه مبارک پشانې. اوس جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مبارک هغه ټول ترتیب بیانوي. ها فاذا مات الواحد دا یو چې کله وفات شي دا یو ابدل الله مکانه من 3 نو الله دا غدریو نبی یو د په ځای باندې مقرر کی. خبر اورش واذا مات من 3 ابدل الله مکانه من 5 اوس کله چې په دې دریو کې یو وفات شي یا د دې دریو نه یو الته په ډیوټي باندې دا یو مقرر شي نو 2 پاتې شي نو الله دا 15 نه یو راولي د په ځای باندې مقرر کی. خبر اورئ واذا مات من 5 ابدل الله مکانه من 7 کله چې په دې 15 کې یو کس وفات شي او یا د دې 15 نه یو راوالي هغه دریو کې شامل کی چې داغي تعداد 3 شي نو دلته یو کم شو نو الله د وو نه یو راوالي د 15 کې شامل. خبر اورئ واذا مات من 7 ابدل الله مکانه من 40 او چې کله په دې وو کې یو وفات شي یا د دې وو نه یو راوالي هغه 15 کې شامل کی چې 15 عدد پوره شي نو دې کې یو کم شو نو الله دا غسل ویختونه یو راوالي دلته مقرر. واذا مات من 40 ابدل الله مکانه من 300 او کله چې د دې سلويختونه یو وفات شي یا یو دا غین راوالی او په دغه وو کې شامل کی نو زه خالی پاتې شو نو الله داغه 300 کسان نه یو راوالی او په دې سلويختو کې شامل کی.
و اذا مات من الثلاثمائة کله چې دی 300 کسانو کې یو وفات شي او یا یو د هغې نه راوالي او د 40 کې شامل کړي نو یو ځای خالی